السلام علیکم. نن به موږ چک باره کې چک بونس چک سي چاته ملاو سي او څه پریشانی جوړوي چاته ملاو سوی او څه پریشانی جوړوي چا چک ورکړی. موږ د کاروباریانو خلکو دا په ذهن کې جوړ ده چې دا چک کوم ملاو سي دا کوم سی اف ای آر وسی دا د ما پیسې ریکوري په مات کې وسی. الان کې داسې بالکل نه ده. کله چې ته اف ای آر باندې کوي چک باندې هغه صرف د بدنیتي لپاره په د باندې اف ای آر کېږي. د تا کوم پیسې سپساو دي د چک په مات کې یا کاروبار په مات کې هغه تا ته کتن دغه اف ای آر نه راباسي. هغه بیا ځان ته یو بل دعوه لګېږي سیول دعوه لګېږي ریکوري سوټ ورته یایي آرډر 37 په ترو باندې کېږي. تاجرات پاکستان په ترو باندې په چک باندې 489 اف تاجرات پاکستان سیکشن باندې چک په بدنیتی سے کوم کس چک ورکړی د اغ بدنیتی د لپاره یو اف ای آر وسی. په هغه کې تاجرات پاکستان دفعه 489 اف 499 اف لګیږي. هغه صرف او صرف د بدنیتی سزا د تملاویږي ستا په بدنیتی په فراډ باندې دا شی ورکړی وو. دا د پیسو د ریکوري په مت کې نه ده. مخکې به دا اوس 3 میاشتې به زیاده 3 میاشتې 2 میاشتې کې به د ضمانت اوس راوبوت. اوس په هفته کې اندر هم راوځي گرفتاری اوس ضمانت وکړي ضمانت ولګي بیا نو کیسونه بیا نو درته ګرځه. مطلب کوم ستا پیسې راباسي هغه د پاره په کار ده ستا دعوه ولګوي دیوانی عدالت کې فوجداري عدالت کې خود تاس دغه د اف ای آر وسو هغه پیسو د پاره تا کړی د پیسې داوا ولګه ډیر تیز ترتیب دغه هم په هغه کې وارنټ جاری کیږي په هغه کې پیسې راوځي په هغه کې د گرفتاری کیږي په هغه کې باندې پیسې کوي در سره. نو خپل چکان هم سنبال کوي بدنیت خلق در سره نیت خراب خلق تا باندې د تا په چک باندې اف ای آر کوي سي موږ چکان غرزولی چک بوک هم غرزولی په دې باندې سي نو صدی که چاته ملاو سي هم د ما په بینک خو پیسې نسته. الان کې که پیسې ستا که نسته خدا نه خواسته یو چاته لاس ته ورلو اماونټ یې ولیکو فیک دسخط یې وکاو بیا دسخط ثابتېږي بیا هغه اماونټ ثابتېږي بیا دا چک چا ورکړی ده نه ده ورکړی هغه ثابتېږي. دلته به د چک مالک ډېر ذلیله کړی پریشانه کړی وي. نو په کار د خپل چکان هم سنبال وساتي او په دې چک په اف ای آر کې سر خلاص کو. مننه سر.